أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت فرمای وما اصابکم هغه چې ضرور رسیږي تاسو ته من مصیبت دس مصیبتنا یا هغه چې تاسو ته در رسیدلی دس تکلیف نه فبما نو دا په سبب د هغې د کسبت چې کړي دي ایدیکم لاسونو ستاسو یعنی هو انعکاس العمل فی الدنیا ويعفو والله رب العزت عفو کوي عن کثیر د ډیرونه. الله رب العزت فرمایي وما اصابکم هغه چې ضرور رسیږي تاسو ته من مصیبت دس مصیبتنا فبما کسبت ایدیکم دا په سبب د لاسونو ستاسو دی چې کوم عمل لیکړي نو عموما دنیا کې نتیجه چې دا هغه تا ته ملاویږي. که تاسو خیال کړي تاسو وګورئ خلکو ته خلق نه سبا سے مشهور هم دا دوی مخکې به د په آخرت وباسي وروسته د په دنیا وباسي. نو چې ته چا سره څه کوي چې څه کوي هغه بریږي د دنیا په لیکي نو چې څه کوي هغه بریږي. خلک وایي چې آخرت کې به دا نه د بعضو اعمالو نتیجه الله په دنیا باندې ورکړي. بل کس ته تباه و برباد کړ. الله رب العزت د هر مسلمان بچو ساتي دغه ورځ انتظار تم کوه. د بل کور ته د کاڼي ګزار وکړو نو دا انتظار کوه چې دغه کاڼي به ستا طرف ته راشي. په بل د اور بل که د بل کور د روان ویجاړ که نو دا مه وایه چې ستا کور به سم پاتې شي. دغه څیز په بما کسبت ایدیکم. نو اوس دلته کې یو اعتراض راځي اگر چې تاسو پرې نه پوهېږئ خو د طلباو ترمنځ راځي. اعتراض دا دی چې بیا خدا شامل شه د انبیاو علیهم السلام ته. نو هر کله چې قانون شي نو بعضې څیزونه ته مستثنا وي. دې نه ذات د انبیاو مستثنا دي هغې ته چې کوم یا ماشومان هم ته مستثنا دي احادیثو کې راځي. هغې ته چې کوم تکلیف رسي دا د دې وجې نه رسي چې به یې دې جرم یا زیاتې کړي. د پیغمبرانو د درجاتو د بلندۍ دپاره دغه کېږي او په ماشومانو باندې هسې د مور او پلار د امتحان دپاره بعضې څیزونه راځي. وما اصابکم خو اکثریت داسې وي چې عام وګړو باندې راځي نو هغه د ده د لاسه څه داسې کار شوي چې د هغې هغه بدله ورته ملاوي. اکثریت داسې وي. نور بعض امتحانات هم وي خو اکثریت دغسې وي ځکه الله یې قانون ذکر کړو. بل پیغمبرانو باندې چې کوم امتحانات راځي او یا د هغې په وجه باندې په ښو خلکو باندې بعضو باندې راځي چې هغې ته نږدې وي نو هغه امتحانا وي او ښه خلک هم لږ وي. ښه خلک همیشه دپاره قرآن کې الله رب العزت فرمایي چې جمهور چې دي دا په غلطه لار باندې روان دي او ښه خلک چې دي مسلمانان کوي بیا په مسلمانانو کې د کامل ایمان خاوندان دا کم وي. الله یې توفیق راکړي. نو په هغې باندې امتحانات راځي خو اکثریتو باندې چې څه تکلیف وغیره راځي نو دا په سبب د لاسونو د دې دي چې څه کړي چې چا سره یې بد کړي نو هغه بد ورته راوګرځي تصرف شي. که چا سره یې کنځلې کړي یا کنځلې ورته خپل پلار ته یې لاس اچولي د ده اولاد راپاسي هغه بیا ده ته لاس واچي. دغه شان دا سلسله روانه دا مختلف مراحل وي. الله دې وساتي. از مکافات عمل غافل مشو گند مزگندم مجو ازجو. وی دا مکافات عمل غافل کیگا ما چی غنم دیو کرن نو غنم بری بی او چی جوار دیو کرن نو جوار بری بی. دا سی ندا چی تچا سری بد کے و تا دا بخب ملاویگی. نتا سو بولے چی دا خلق دا کورون روان بیجار شی. خلق سوچ نکی فکر نکی. دا خلق چی دباو برباد شی. دا خلق باندې چې دا ډېر کیسې روانې شي په زندګۍ کې آرام او سکون ختم شي. دا هم درک کولی چې ده هغه خپلو بدو ته نه ګوري چې په ما د خدای پاک یو حق پاتې دی، په ما د بنده یو حق پاتې هغه مې لاندې کړی دی. نو
اکثر ته داسې ښکاري دی پلانکي خو ډېر راګیر کړي دي پلانکي خو ډېر ناروا کړي دي نو په پلانکي به د خدای پکړ دی راغشتې که نه بېلانۍ راټې کړي ستا دا قصر شویمه ده دا خو د خدای په خدایي ده ته د خدای په خدایي کیسې کې وي هغه خو زمانه ډېر ګناهونه کوي نه دا کیسه نه ده بس چې خدای راټیټ کړي فورا د عمل ته سوچ وکړه چې وایي پلانکي کوم ځای کې داسې کمې کوتاهي دي چې هغه سم الله دې توفیق راکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د ټول نه زیات امتحانات دا په پیغمبرانو راځي او بیا چې ته څوک زیات نږدې نو چې څوک خپل دین آبادول غواړي نو د به دنیا ویجاړي دنیا به خرابېږي او چې څوک دنیا آبادول غواړي نو دین به چې خرابېږي وما اصابکم هغه چې ورسېږي تاسو ته من مصیبت داسې مصیبت نه فبما نو په سبب د هغې کسبت ایدیکم چې کړي دي لاسونو ستاسو ويعفو عن كثير او عفو کوي دا خو الله رب العزت وي د ډېرو ګناهونو نه زه عفو کوم په ډېرو څیزونو زه پکړ نه کوم ورنه خلک موږ روزانه څه کوو هغې قومونو چې دي یو نابتول کې کمې کړو ټول قوم پې تباه او برباد شو موږ اکثریت په نابتول کې کمې کړو هغه قومونو چې دي لواطت کړي و یوه ګناه یې کوله خدای پاک د هغې د وجې هلاک کړه دا قوم چې دی هر حجره هر بیټک هر لار هر حد ته چې ادارې ته خالی نه دي اسلامي ادارې ته خالی نه دي عصري ادارې ته بالکل خالی نه دي وغیره ځای په ځای نو دا خو لواطت کې اخته په اخته دی اگر چې اکثریت خلاصه کې ډېر څه به نه وي پکې به نه خو خلک پکې اخته دی الله رب العزت نه راټینګوي ولې الله وایي ویعفو عن کثیر دغه شان ډېر خلک دي هغه قوم چې دی هغې یعنې د الله رب العزت احکامات شاته غورځولي او خپل نفساني خواهشات یې مخکې کړو دې قوم چې دی هم هغه لوبه کړې ټولو مسلمانانو اکثریت په دغه باندې روان دي چې څه ورته زړه وي هغه کوي د خدای او رسول خبره رسو ده چې د خدای او رسول خبره شي وایي دا بې غیرته دی دا چې دی نو دا وکړه دا وکړه ولې د خدای او رسول یې ومنله نعوذ بالله من ذلک هغه ته چې په واده کې چې دی ډولکي نه وي موږ وایي هلکه مسالې نشته دا زموږ دي دغه د چا واده نومونه نه علم نو موږ کله زنانه راغلې وي نو څه وي وایي ډولکي ملکې پکې نو کوم بج مساله پکې نشته واده دا د خلکو خبرې الله دې معافي وکړي دا دې ځینو خبرې دي ويعفو د الله تعالی عفو کوي عن کثیر د ډېرو نه او چې ته چېرته لا ډولۍ له روانې او ګانه دې نه لګولې نو ګاډي ته به سر دننه کړي ولې مړي له روانې یې لکه خدای دې بېخوبه سه دا مړي له نه یو روان خو دا ستا ضمیر مړ شوی دی دا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف بغاوت کې او هغه تا ته ژوندون ښکاري عجیبه کار کوي وما انتم وتاسنه بمعجزین عاجز کوونکی دغه الله لرا فی الارض پسمکا کی الله رب العزت فرمایي چې زه خو فقر نکوم ډیر معافی کوم خو تاسو نه دغه الله لرا عاجز کوونکی پسمکا کی وما لكم ونشتدی تاسو لرا من دون الله علاوه د الله رب العزت نام ولی سوک کارساز سوک دوست زمون د باره د الله رب العزت نه علاوه بل دوست نه دوست زمون سوک دی الله کارساز زمون سوک دی الله معبود و اله زمون سوک دی الله رازق زمون سوک دی مالک زمون سوک دی ټول وایي عزت راکوونکی سوک دی دا الله رب العزت چې د عزت واخلي نو څوک عزت درکولی شي نه عزت ورکوونکی څوک دی یو الله دا عقیده مضبوطه ساته وما لكم ونشتري تاسو لرا من دون الله علاوه د الله رب العزت نه من ولي څوک دوست څوک کارساز ولا نصير او نسوک مددگار اوس د الله په وحدانیت باندې نخي ومن آیاته الجوار او د نخد الله رب العزت نه او د نشانو ومن آیاته او د نشانو د الله رب العزت نه د نخد توحید د الله رب العزت نه الجواریو هغه څه دي اصفنا کشته فی البحر بدریاب کې کل اعلام لکه غرونه دغه کشته په شان د غرونو دی غټ جهازونه دي نن سبا په دې اوبو کې چلیږي الله رب العزت فرمایي مخکې ما چلولې ماشینونه چلولې کشت اواګانې وغیرہ اوس یې چلو
دا که الله رب العزت یې بندي کړي نو څوک یې بیا کولاوونکي نشته. الله په خپله فرمایي یشاء که چېرته خوښه شو دغه د الله رب العزت یسکن الریح نو بنده به کړي هوا لره نن سبا بند کړي انجن لره انجن به بند کړي بس ته بیا اګر ته په ځای خواټ لاندې وي تباه او برباد وشي الله همدې وساتي. یشاء که چېرته خوښه شي یسکن الریح نو چې الله رب العزت یو جاز تباه کول غواړي نو بیا که د لوی نه لوی عالم پکې وي د لوی نه لوی بزرګ پکې وي چې الله یې ختمول غواړي نو چې الله یې نه کوي پیر بابا به یې څه کوي نو بیا هغه جاز تباه نه شي. زمونږ د چا وخت پورې د دې ستا د سیمې ستا د علاقې ستا د خاورې او مرګ یې چېرته په هوا کې بل ځای کې لیکلي شوي نو هلته کې بیا مړ شي هلته کې چې نو بس ختم شي کیسه. ولې دا الله رب العزت فیصله کړې ده بس نه کېږي به دغه اټله فیصله خار ته پته ده. یشاء یسکن الریح که چېرته خوښه وشي د دغه الله رب العزت نو بنده به کیسه لره هوا لره نن سبا انجنې وغیره فیضللنا فیضللنا نو شي به روا کړي د هغه ولاړه دغه کښتۍ به اوسي ولاړه دا به وګرځېږي ولاړه بس کښتۍ به ودرېږي په ځای باندې الله پرې هوا بنده کړي وغیره نن سبا هوا لاندې دغه تیاري کیسه ختمه. علا ظهره پشات او بو باندې یعنی په سطح د او بو باندې چې باغی باندې په ځای ودرېږي نو بس ډوبېږي به کنه. ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات نشانی دي لکل صبار د هر قائم علی التوحید دپاره شکور او د هر مقتضاهو دپاره د هر فاعل مقتضاهو دپاره نو ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات نشانی دي لکل صبار د هر صبر کوونکي دپاره نو په دې لاره کې به په تا باندې سخت راځي ته چې د الله رب العزت د دین خبره کې ته چې د الله رب العزت د وحدانیت باندې کلک ولاړ یې توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے. مولانا محمد علی جوہر سے ہوئی دا خو برازی بیا دا سخت دا بزان نسی شکور او دا اللہ رب العزت کو شکر مدا کہ چې اللہ رب العزت دا اسلام را نصیب کرے دے الحمدللہ طول الحمدللہ. والله رب العزت فرمای دا څنګه چې وی درو نو بیا بسوشي او یوبقهن او یغرقهن یا غرق کی دا کشته لرا تباقی او یا تباقی دا کشته لرا بما په سبب د هغه کسب چې کوم کسب کړی دی او چې کوم کسب یې کړی دی په سبب د هغه نو انسان دی فطرتي کار دی په انسان باندې چې نو یې راځي او انسان موږ د کټور عجیب دی دغه نه کوهستان کې چې برازي هغه کومراټ نه هغه داسې دی هغه کټور عجیب پکې داسې دی چې د هغې لا اوسه پورې لاندې ګهرایي نه معلومه شوې دې ملګرو به بعضو لیدلي کېدای شي نو بالکل 2-3 ګنټې داسې پیاده مزل به بیا غرونو کې اخره کې هغې کې په هغه منځ کې راته کښتۍ ودرېده یا خو ملګرو سم ګپ لګو یا بالکل داسې هینګ پاتې شو ټول بس داسې ګډوډ پاتې شو نو پته نه لګي نو الله رب العزت فرمایي او یوبقهن او یغرقهن چې غرق یې نو بس په دغه ځای درته ودرېږي نو غاټ غاټ خلک بیا ستا کیسه ختمه اسم بیا نشي کولی دا میانو خوراک شي هغې دپاره بیا د فکر خپل ابواب دی چې وایي مړې درته خرابېږي او په سمندر کې کښتۍ کې مړ شي بیا به څه کوې ورسره او یوبقهن او یا چې تباه کړي دا کښتۍ لره بما په سبب د هغې کسب و چې کوم کسب یې کړي ویعفو عفو کی عن کثیر د ډیرو نه نو الله رب العزت د ډیرو نه عفو کی ډیر سیزونه مات کی که په یو یو یې پکړ کړو نو ته په ایمان ووایه نن چې وده شي د خدای د رضا دپاره لږ سوچ وکړه سم ډول ځان سره فکر وکړه چې وایي سهار زه راپاڅېدلې نو ما ګناهونه څومره کړي دي او نیکۍ مې څومره کړي دي نیکۍ خو هسې هم کمې کوو خو دا سوچ هم نه کوو موږ چې وده کېږو هم په ګناه وده کېږو موږ په نیکۍ نه وده کېږو خو یا به چېرته په فیسبوک کې لګیا یو یا به په موبایل کې لګیا یو یا به چېرته بله منصوبه جوړو بل څوک ډېر کم کوز وي چې څوک په ذکر اذکار وده کېږي دا ښه خبره ده هغه دې د الله شکر ادا کړي الله دې موږ له توفیق راکړي خبره داسې ده د الله شکر ګوره چې موږ کله بعضې وخت موږ یو خبره کوو نو یو بل ته وایي اکثر زموږ د هلکانو مو یو بل ته نن یې پکې ته یاد کړی نن یې پکې ته یاد کړی هلکه نو ته کوم داسې د انځر ګل راغلی چې ته مې پکې نه یاد کړی
ته دا ستا خو دا نو خبره داسې ده نه چې یو نیک عمل انسان کې وي بس دې ته وایي چې الحمدلله خدای خو په دې دې مغروره کېږي نه دې خدای شکر دې چې د دې توفیق ده لا حول ولا قوة الا بالله د دې نیکۍ توفیق څوک ورکوي الله رب العزت د بدې نه بچ کېدل د چا په توفیق سره کېږي د الله رب العزت په توفیق سره الحمدلله موږ دلته کې ناست یو د قرآن درس کې سبق ویل کېږي بل څه خو نشته نه موږ له څوک پیسې راکوي نه بل څه نه راځه چې غټې غټې څېرې اچوم کېدای شي په بعضو خبرو باندې خفه کېږم ما ته هم ځکه وخت کېدای شي بعضې څیزونو کې تکلیف وي خو دا فضل او کرم دا چا دی د الله رب العزت الله کې نه ولي زموږ نه به په حسن باندې ښکلي په جمال به ښکلي په مال به ډېر درانه خلک وي عزتدار به وي ډېر به وي ضروري نه ده چې هغه موږ سره دین اسما به بې عزت دی نه زموږ نه به ډېر عزتدار دی خو الله رب العزت دا فضل باقي نه دی کړی قرآن کې نه لیکلي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الحمدلله الله دې پکې اخلاص پیدا کړي نو خبره داسې ده چې د ډېرو څیزونو الله عفو کوي معافي کوي دې ته څه ویل شي محاسبه نفس امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې دا هر ماسخوتن لازمي کوي وایي دې سره به په تاسو کې نیکي پیدا شي وایي چې کله ماسخوتن لوده کېږي نو لږ ځان سره سوچ کوه چې نن مې نیکۍ څومره وکړې او بدۍ مې څومره وکړې آیا دې سره به زه څه کوم زه چې د خدای نافرماني کوم څه به کوم او د خدای پاک په کائناتو کې لږ سوچ کوه او یو عمل ورسره دا زیاتي کوي چې حدیث کې راغلی نور اعمال مو چې کوم دي تاسو ته ځل یاد دي الله اکبر وایي او حدیث سورتونه وایي او غیره وایي خو یو عمل ورسره دا کوي حدیث کې کوم راځي یو صحابي فضیلتو چې دا زړه کې راوله وایي چې خدای پاک ما پسې چا څه ویلي یا ما سره چا څه بد کړي ما هغې ته معافي کړې ده ما ورته معافي کړې خدای ته ورته معافي وکړه الله رب العزت به د بل بنده په زړه کې واچي چې تا چا پسې څه کړي یا چې هغه ته په زړه کې واچي یا به د خپل طرفه تا ته معافي وکړي نو دا کوه او خدای نه معافي غواړه چې خدای پاک ما چا پسې څه ویلي دي خولې مې ودرېږي نه بې ځایه ده ای خدای ما ته معافي وکړه نو محاسبه نفس دا لازمي ده الله دې توفیق راکړي او یوبقهن او یغرقهن یا غرق دا کشته لرا په سبب د هغه چې کوم عمل کړی دی ويعفو عفو کوي ان کثیر د ډیرونه الله دې موږ ټول ته عفو وکړي ويعلم الذين الله په دې په هغه کسانو باندې یجادلون چې جګړې کوي ويعلم الذين الله تعالی پوهیږي په هغه کسانو باندې یجادلون چې جګړې کوي فی آیاتنا زمون په آیاتونو کې او یو مفسر علامه کوي وای پوری دي شي هغه کسان چې کوم زمون په آیاتونو کې جګړې کوي نو خیر اصل معنی دا څه شو والله پوری په هغه کسانو باندې چې جګړه کوي زمون په آیاتونو کې نو چې زمون په آیاتونو کې جګړه کوي نو الله به پوهه دی کنه دین کار کې الله دې وساتي اے مالهم الله رب العزت فرمایي نبوي دی لرا من محیص سزید اخلاصی چې زر په واخلي د دې لپاره به اخلاصي او د قرار سزې نه وی الله دې بچي الله وی فما اوتیتم بسغه چې درکول شي تاسو د من شی د سسیزنا فمتاع الحیات الدنیا نو دا لږه فائدہ د ژوندۍ د دنیا دا تاسو د څه درکول شي په دنیا کې دا خو لږه فائدہ د ژوندۍ د دنیا وما عند الله او هغه چې الله رب العزت سره دی خیر هغه ډیر غوړه دي ډیر بهترین څیزونه دي الله رب العزت چې دنیا کې کوم نعمتونه راکړي الله دې را نورم زیات کړي خو چې دا هر څومره زیات شي د ټولې دنیا دا هر څه ته شامل دی د ټولې دنیا بادشاہي ته شامل دی خدا معمولی څه دی دا هیڅ څه دی الله وی چې کوم زما سره دی خیر هغه ډیر غوړه دي ډیر غوړه دي دا الله دیدار غوړه دي کنه الله دې را نصیب کړي وابقى ودير پایدار دي ډیر ادوام دي همیشه واله للذین لپاره د هغه کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی دی نو چې چا ایمان راوړی موږ ټول ایمان راوړی دی الحمدلله الله دې را نصیب کړي وعلى ربهم ورب باندې يتوکلون توکل کوي والذین هغه کسان امام شافعی رحمت الله علیه چې کله د خلق قرآن دا مسله راوړله د خلق ورپسې شو معتزله وایي ته چې دی نو دا به وایي چې قرآن د خدای مخلوق دی هغه ورته لکه سم رانه کېدی وایي نه ته به دا وایي چې قرآن د خدای مخلوق دی نو دوه امامان جمع دي دا دوه وبال شوي یو امام شافعي صاحب یو امام احمد بن حنبل صاحب دا امام شافعي صاحب استاد او امام احمد بن حنبل شاګرد وشو رحمه الله نو امام شافعي رحمت الله علیه ورته خاوي مناظره کوي ما سره ویا
نو د دجلې د پاسه چې دی دغه واچو څه هغې د پاسه خپل جلمات واچوي راځئ په دې د پاسه به مناظره کوو داسې مناظرې نه کوو چې ته به هغه ته د بادشاه په ترخ کې ناست یې او ما سره مناظرې کوې تا خو هغه اړول دی او ستا په عقیده دې معلوم راشي هغې باندې کار دی کېږي راځه د دجلې د پاسه کوو د سیند د پاسه امام شافعي صاحب کې دقه شه ای ته پته وایه چې که ورغلو بس کیسه روانه ده امام شافعي صاحب ته بیا مصر ته لاړ بیا ته مصر کې وفات شوی دی او بیا امام احمد صاحب ورسره خیر مقابله وکړه نو خبره دا ده چې توکل یې وکړو په الله رب العزت باندې او د دجلې د پاسه ورغلو ورته راځئ دلته مناظره کوو والذین او هغه کسان یجتنبون چې ځان ساتي کبائر الاسم د غټو ګناهونو نه د شرکیاتو نه الله دې وساتي والفواحش او د وړو ګناهونو نه الله دې بچ کړي نو د شرک نه لاندې چې کوم وړو ګناهونه دي یا والذین او هغه کسان یجتنبون چې اجتناب کوي ځان ساتي کبائر الاسم دا هغه شرعي ګناهونه چې ګناهونه خلک ګڼي خو دا په شرع کې ګناهونه راغلي دي والفواحش او عقلا ګناه چې عقلا خلک بد ګڼي نو هغې نه هم ځان بچ کول دي چې په معاشره کې دي او عزت وي احترام وي وقار وي الله دې را نصیب کړي والذین او هغه کسان یجتنبون چې اجتناب کوي کبائر الاسم د غټو ګناهونو نه یا د عامو ګناهونو نه والفواحش او د بېحیاییو نه د بېحیا کارونو نه واذا ما غضبوا هر کله چې دوی په غوسه کې راشي هم یغفرون نو دوی عفو کوي او د غوسې په وخت کې فیصلې نه کوي یو تفسیر علما دا کوي نو چې کله په غوسه کې راشي نو دوی معافي کوي د غوسې په وخت کې به بچا باندې ځکه مناظرې اصول دي رشیدیه د مناظرې یو کتاب دی هغې لپاره اصول وي نو نور یې پکې لیکلي یو یې پکې اصول دا لیکلي وي چې کله غوسه یې نو مناظره به نه کوي ولې به نه کوي ځکه د غوسې په وخت باندې انسان خپل ذهن نشي ساتلی بیا فیصله غلطه کوي نو په غوسه کې راشي لکه په غوسه کې مې ښځې د طلاق ورکړه نو په خوشحالۍ کې څوک انعام ورکوي د طلاق څخه الله مو وساتي وما اصابكم هغه چې ضرور رسیږي تاسو ته من مصیبت د مصیبت نه فبما کسبت ایدیکم نو دا په سبب د لاسونو ستاسو دي ويعفو عن کثیر او دا الله تعالی عفو کوي د ډېرو ګناهونو الله دې بچ کړي والله دې راته عفو وکړي وما انتم ولې تاسو بمعجزین عاجز کوونکي د وخت دی لرا فی الارض پزمکه کې وما لكم ونشتد تاسو لرا من دون الله علاوه د الله رب العزت نام ولی سوکار ساز ولا نصير او نصب مددگار ومن آیاته الجوار او دا نشانو د توحید الله رب العزت نکشته دی په البحر په دریابونو کې کل اعلام لغرونا غړغرونا تب گویا به غر روان دي یشاء یسقي الريح کچا توحد الله تعالی شنو بندب کی حواله را فیسلن رواکنا نو بغرتی هغه ولاړه علی ظهره پسدر سمندر باندې ان فی ذلک یقینا پدی کی لا آیات نشانی دی لكل صبار شکور د هر صبر کوونکو شکر گزار د پاره الله دې را نصیب کړي او یوبقهن او یا تباک د کشته لرا بما بسبب د هاي کسبو چې کوم کسب کړی پیو ويعفو عفو کوي دا الله رب العزت عن كثير دډیرونه الله دې را عفو کوي ويعلم الذين ابوه د خدای پاک په هغه کسانو چې جګړې کوي زمون پایاتونو کې مالهم چې به دیو لرا من محیس زید اخلاصي فما اوتیتم بس هغه چې درکول شي تاسو دا فما اوتیتم هغه چې درکول شي تاسو دا من شی د سسیزنا فما اې د اشیاء نسسی فمتاع الحیات الدنیا نو دا لږه فائدہ د دنیا دا وما عند الله او هغه چې د الله رب العزت سره دی خیر غردی و ابقا او ډیر پایدار دی ادوم دی الله رب العزت د دوړو جهادونو را نصیب کړي للذین دبر د هغه کسانو امنو چې ایمان یې راوړی دی وعلى ربهم وبخل رب باندې توکلوا توکل کوي الله دې را نصیب کړي والذین آکسان یجتنبون چې اجتناب کوي کبائر الاسم دا غټو ګناهونه والفواحش او د بېحیاییونه واذا ما غضبوا هر کله چې دوی په غوسه کې راشي هم یغفرون نو دوی بخښنه کوي معافي کوي الله دې راکړي داسې صفت پیدا کړي